د 400 د ایمز ډاکټر جانزی پس پارختنه د ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال نه د ګاینی وارډ رزړو هسپتال ته په منتقل کولو سره د یو شمېر ماشومان جون د خطر سره مخ شوي دي. د ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال سره چې کوم نږدې علاقې وي او په هغه کې حامله زنانه وي نو چې کله هغه د رزړو هسپتال ته رسي نو اکثر یې ماشوم په لار کې پیدا شي او مړ شي. په دغه کې د نسبت یو زنانه سره هم نن دغه پیښه شوې ده چې په ډیسټریکټ هسپتال کې د ګاینی وارډ موجود نه وو چې کله هغه د رزړو هسپتال ته رسیده نو ماشوم یې مړ پیدا شو. شپږ کاله پس شوی و زما خوړه چوي واپسې بس صرف زنانه و زه ته ورغلم او ویې کتم او ماشومه مې چې کوره تلمه نو ټیک ټاک وه بیا هلته لاړو نو مړه پیدا شو. یو بل تن هم دغه ګیله کوي او د خپل حاملې زنانه قصه بیانوي. وایي چې د ایمز جانزی پس پارختنه ګاینی وارډ د ډیچکونه وړل شوی دی چې رزړو ته په رسیدو سره ماشومه مړه شوه. زه د ریست یم زما اکبرعلي نوم دی. زما زنانه ته د ریست راتلمه د اولاد بیمار او سیریس کیس وته ماشومه چې کم دره دی په خېټه او هغه جمدی وه. زه چې رزړو پورې تلم زما ماشومه وفات شوې وه. په نن 22 تاریخ دی 22 ورځ یو شوې وروره دا په دې تاریخ باندې زه تلې په 26/4/2022 بعد زما زنانه ټیک ټاک وه لور مې ماشومه ټیک ټاک وه خو د رزړو پورې چې تلم غریب سړی زما لور وفات شوې وه. مهرباني دې وکړئ چې په دې د 200 پورې د خېشکو پورې د تولاندې د خوشه علاقې پرتی دي نو که دا واپس دلته را بدل شو ډیره بخیر غریب سړی وصل ته نه کیږي. زما دغه ګیله شکایت چې الته خو د سره نارینه منی نه زنانه به وردن نه کې نارینه بالکل نه مني که څه تکلیف تا ته به آواز کوي چې راشه دا کار دی دغه شاتي وکړه که چېرې په دغه ورځ باندې د هسپتال دلته زما ماشومه به بچ وه. خو سوال دا دی چې د دې ذمهوار څوک او آیا ذمهوارو ته به سزا میلو شي؟ په داسې پیښو رپورټ کولو سره ایمز ډاکټر جانزی د ناخوښۍ څرګندونې کوي او په خبریالانو مقدمې درج کوي. خو ډیپټي کمشنر 400 سعادت حسین وایي چې په سرکاري ادارو کې خبرونه رپورټ کول د دوی عیني حق دی او هیڅ یو افسر ته اختیار نشته چې په سرکاري ادارو کې په خبریالانو بندیز ولګوي. सरकारी जो इदारा है उसमें रिपोर्टिंग जो है वो सहाफ़ी का हक है. हम सरकारी लोग जो है या जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रिपोर्ट जो भी हो वन साइडेड ना हो. उसमें ये है कि जो भी रिपोर्ट की जाए उसमें जो है एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट या डिस्ट्रिक्ट में अगर हेड है उसका पॉइंट ऑफ व्यू उस इशू के हवाले से जरूर लिया जाए. तो इस हवाले से ये है कि कोई भी बंदा जो है वो रिपोर्टिंग जो है उसको नहीं रोक सकता. ठीक है, फी जमाना कोई इस तरह की हुकूमत की तरफ से कानून साजी मौजूद नहीं है. और दूसरा ये है एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट जो ने पूछा है तो वो हमारी एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं ज़ाहिर है कि वो हम कहते हैं कि जो भी रिपोर्ट हो रही है उसमें हमें लूप में लाया जाए. हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जरूर. د یادونه ده چې کله نه د ګاینی وارډ د رزړو هسپتال ته وړل شوي دي نو په ماشومانو کې د مرګونو پیښې زیاتې شوي دي. د 400 ولس غوښتنه لري چې په سمدستي توګه دي د انکوایري کمیشن جوړ شي چې څوک ذمہوار دي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400.